نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې درې قسمه ښځې درې قسمه بیبیانې داسې دي چې هغه ډایرکټ جنتي ښځې ته توجه کوي. زما محترم جملې ته توجه کوي. اوس تاسو وګورئ چې زموږ بیبیانې داسې دي که نه، زموږ بیبیانې داسې دي که نه. په هغې کې د ټولو نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وفرمایل کومه ښځه د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي توجه کوي. کومه ښځه د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي چې خاونده لوږې تندې به تېرېږي، حالات به هر قسم دنیا کې راځي، خو ماله ګورې حلال نه وړه. نو محمد رسول الله جمله وفرمایله چې دا زنانه په پټو سترګو باندې جنتي ده. ټول چوک سره سبحان الله. دا د ښځو تربیه وکړئ تاسو کور کې ښه چې ګوره ما نه مطالبه کوي نو د حلالو مطالبه کوي. انسان دی عاجزه دی. د بچو دپاره یو صحابي ته وایي یو ورځ بار اوته مزدوري میلونه شوه. توجه کوئ زما محترم توجه کوئ. بار اوته مزدوري میلونه شوه، واپس راغی دویمه ورځ د لوږه او بچي هم اوږې دي، ښځه هم اوږې ده، خاوند هم اوږې دی. ښځې څه مزدوري میلونه شوه نو خیر دی خاوند ګزاره به کوو. صحابه و زما محترم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې لوی شوي خلک وو. د محمد رسول الله امتیانو په حقیقت کې موږ هم ځان ته امتیان وایو برای نام. خاوند خیر دی زمانه به تېره کړو. دا ښځه پوه شوه، خاوند پوه شو چې زما ښځه الله والا ښځه ده. دوه ورځې یې لاره تېره کړه، په درېیمه ورځ بیا مزدورۍ له ووته. بیا ګویه چې مزدوري میلو نه شوه، ماښامي کې بیا راغی او په ګویه چې الله ته یې ژړلي وو چې ویې کتل د خپلو ښځې او د بچو په مخ کې ورته د لوږې آثار ښکاره کېدل. زما محترم دا چا نه کېږي چې بچي د انسان 3 ورځې اوږي او دی ورته ګوري. داسې شته څوک؟ بیا به ته حلال او حرام نه کوې، بیا ته د بل د بچي د پلار نه ډز وباسې که نه. وایي هغه بله د یو انټرویو وه، وایي که زه اوږې شم او زما بچي اوږې شو، قسم دی وي د بل بچي ولې د بل بچي یتیمان کړمه. دا خو کوي د خپلو بچو دپاره خلک که نه. وایي په درېیمه ورځ چې راغې خاوند وایي ما ته د ښځې او د خپلو بچو په مخونو کې د لوږې اثرات د جړا اثرات ښکارېده. قسم دی چې زما بچو د لوږې نه جړلي دي. وایي ټوله شپه داسې بیا په ناره درېیمه تېره شوه. وایي چې څلورم بیا بار ووتم او لږ مخکې لاړم، ښځې راته اواز وکړه خاونده ودرېږه ایمان ته توجه شه. زما محترم الله دې موږ له داسې بیبیانې نصیب کړي. وایي ښځې راته اواز وکړه چې صحابي ودرېږه. زه ودرېدم، ما ویې جوړ مطالبه غلطه کوي چې نن هر څه کوي، نن که هر څه کور ته بچو له راوړه. وایي چې ما مخ ور واړو، زما د سترګو نه اوښکې به یې دې صحابي وایي ما ته ښځې اواز وکړه خاونده سنو نن که زما اوږې مو دا لوږه تېروم دا فقط د الله د رضا دپاره تېروم، دا ما باندې د الله یو امتحان دی، زمونږ په کور باندې د الله امتحان دی. خو خاوند وره یو خبره کوم، دنیوي زندگی دا فانی زندگی ده، دنیوي زندگی تېرېدونکې زندگی ده. توجه شه وګوره ته د مزدورۍ دپاره ووتې، ستا زړه ته دا تصور رانشي چې زما بچي اوږې دي، زما ښځه اوږې ده، زه به حرام وکړم. خاونده یاد ساته د قیامت پر ورځ به زما د بچو لاسونه یو ستا به ګرېوانې که حرام دی وروړه ځان د حرامونه وساته. زما محترم هغه بیبیانې وي زما محترم هغه څه وي بیبیانې وي. څلور ورځې بچي جاړي، بچي جاړي، بچي په دغه باندې رضا کوي. ګویه بچي په لوبو کړو باندې دي، قسم دې 2 3 4 شپې مسلسل لوږه تېرئ. ورته پته بیا محمد رسول الله ورته زیری ورو. زه زیری ویم هغه زنانه ته د ټولو نه مخکې چې هغه زنانه د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي. زما پیغمبر ورته اعلان جنت کړی دی چې جنت ملاویږي. ټول څوک سره سبحان الله. و دویم نمبر یاد ساته، ما وی 3 ښځې داسې دي چې په پټو سترګو باندې جنتیان دي، په پټو سترګو جنتیان دي د ټول نه مخکې چې د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي. په دویم نمبر توجه شه، هغه زنانه هغه بیبیانې چې هغه د خاوند په مخ باندې پریشانی ټوله ورځ مزدوري وکړي، بار پریشانه شي و کور ته راشي او ښځه داسې اعمال او ادا وکړي چې خاوند هغه پریشانی په خوشحالۍ باندې تبدیل کړي. زما پیغمبر جمله وفرمایله په پټو سترګو باندې جنتي ده. ټول څوک سره سبحان الله وایي. د نبي علیه السلام امتیان سبحان الله وایي، کوم چې د نبی علیه السلام عاشقان دي سبحان الله وایي. داسې سبحان الله وایي چې دا چت ودرځېږي شوق سره سبحان الله. ماله جذبې والا خلک پکار دي قربان، ماله جذبې، زه جذبې والا مولا یم، ماله جذبې والا مقتدیان پکار دي. او که تاسو اوده کېږئ نو زه به هغه والا کار کوم. یو ځای ته ما وویې جمعه راباندې راغلی و نو مولوي صاحب سترګې پټې کړې په منبر لګیا و، مقتدیان یې ځان له دغه ته ډډې والې وي دیوالونو ته ځان له ودو، مولوي صاحب یې په منبر ځان له ودو. نو زه په خپله هم خوب نه کوم او تاسو هم خوب ته نه پرېږدم. رانو استاد زه په خپله هم خوب نه کوم او دې خوب ته نه پرېږدم. توجه شه په خبره باندې، سمجھ کې خبره رااله. دویم نمبر نبی علیه السلام جمله وفرمایله چې هغه بیبي چې هغه د خاوند په مخ باندې پریشانی ده، د خاوند
په مخ باندې پریشانی ده د غم آثار دي مزدوري کړې ده ستړی شوی دی تقاعد دی په مخ باندې بیبي وګوري ورته هغه داسې کار وکړي داسې خبرې وکړي چې د خاوند ګویا هغه پریشانی په خوشحالۍ باندې بدل شي صحابي ګویا چې سکار له یا جنگ له اوته یو زوی بیمار پروت و په بستر باندې ګویا مرګي حالت او ډېره بیماری تېره کړه صحابي لاړه زمانه تېرېده واپس چې صحابي کور ته راغی چې ویې کتل زوی یې نشته توجه کوئ زوی یې نشته ښځې نه تپوس کوي ښځې بچی مې څه شو بیمار و او ورته هغه اخوا کمره کې پروت دی او الحمدلله په آرام دی د آرام په خوب باندې ودري د آرام په خوب باندې ودري زوی یې مړ و زما محترم زوی یې څو مړ و خاوند دی راغی خاوند دی وی ګنې بس اوده دی په آرام شوی دی نو او مور یې وی د آرام په خوب باندې اوده دی مانه مرګ په خوب باندې اوده دی دې خوا کمره کې مړ زوی پروت دی ښځې ځان تیار کو کمرې ته ننوتل کوم چې ازدواجي تقاضه ده هغه یې پوره کړه خاوند ډېر خوشحاله دی د ښځې نه چې بار راووته اوس سمجدار ښځه ته توجه کوي زما محترم خاوند ته وایي خاونده چې تا له څوک امانت درکړي او درنه واپس غواړي نو څه د خیال دی ښځې ورته وایي خاوند ورته وایي امانت دی په خوشحالۍ خوشحالۍ به ورکوم امانت دی په خوشحالۍ خوشحالۍ به ورکوم وی دا ښځه ورته جواب کوي خاوند الله چې تا له کوم امانت زوی درکړو هغه یې درنه واپس اخیستی دی وفات شوی دی ټول څوک سره سبحان الله وایي دا ایمان والا زنانه وي داسې کومه زنانه ده ماته وښیه چې په یو کمره کې مړ زوی پروت وي په بله کمره کې هغه د خپل خاوند سره ملاویږي د ما محترم داسې ښځه شته په دا دنیا کې قسم دې ما وایي جنتي ښځه نه وه وایي دی ډېر غوسه شه ښځې زما مړ زوی په بله کمره کې پروت دی ته ما سره ملاوېدې زما د رب په ذات باندې قسم یې تا له به زه ډوډۍ در کوم قسم یې ورته وخوړه او خاوند په جلال کې توجه کوه وی ښځې را روانه کړه د محمد رسول الله دربار ته بوتله نبی علیه صلات وسلام مبارک لی راوسته د الله رسوله د دې مړ زوی په یو کمره کې پروت دی دا ما سره په بله کمره کې صحبت کې نبی علیه السلام لږ سر ښکته کړی دی 3 سکنډه 3 منټه 15 منټه سر ښکته کړی دی او چې سر یې اوچت کړ مبارکبادي ورته ووایي وایي زما د رب په ذات باندې قسم یې مبارکبادي درته وایم چې تاسو دواړه ما د جنت په باغچو کې ولیدی ټول څوک سره سبحان الله داسې بیبي چې ستا په دغه باندې د غم اثراتو د تقاعد اثراتو د دام نه دي کتلی چې زما بچی مړ دی د دام نه دي کتلی چې زما د جګر ټوټه په بله کمره کې مړه پرته ده او زه تا سره صحبت کوم دا ډېر ایمان غواړي د ما داسې ایمان په ښځو کې کوم دی اوس الله دې معافي وکړي او دا تا سره ملاویږي قسم د محمد رسول الله ورته زیری ورو چې ستاسو کور به په جنت کې زما د کور سره یو ځای ټول څوک سره سبحان الله نو ما وایي 3 قسم ښځې چې ډایرکټ جنتیان دي په هغې کې د ټولو نه مخکې ښځه ما هغه ښځه ووایي چې د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي 2 نمبر زما محترم هغه ښځه چې هغه د خاوند په مخ باندې د پریشانۍ او د تقاعد اثرات او خاوند کور ته راننوځي د دې په زړه کې هر څومره خفګاني دې ته سخر خواښې هر څومره بدې خبرې کړي دي خو لیکن دې په زړه کې جمع کړي دي د هغه تاثرات په مخ باندې ښکاره نه کړه د هغه تاثرات په مخ باندې خاوند ته ښکاره نه کړه او ځان یې خفه کړه خاوند دې رضا کړه زما پیغمبر جمله وفرمایله چې دې ځان خفه کړه خاوند دې رضا کړه گویا زما رب دې رضا شي جنت وله ورکوي مقابله کې او 3 نمبر بیبي توجه کوه هغه بیبي د زما محترمو 3 نمبر هغه بیبي ده چې هغه ډایرکټ جنتي ده هغه بیبي ده چې د خپل قیمتي جسم د قیمتي وجود حیا او پرده کړی زما محترم کمی بیبي ځان د غیر محرم نه په دنیا کې ساتلی دی ما سوا د خپل خاوند نه ما سوا تاسو ته نن سخته جمله ویم توجه کوه ښه دی خبرې ته دا خبرې عام خبرې نه دي ګورئ او دا زموږ په معاشره کې ګویا ډېرې زیاتې په کثرت سره کېږي چې د خاوند نه ما سوا زما محترمو غیر محرم ته ځان ښکاره کول بالکل کفر دی ګوره دا خبره یاد ساته ښه دې خبرې ته توجه کوه یوه زنانه ده توجه کوه یوه زنانه ده او هغه زنانه چې د هغې بچیم دی و بالغ شو دا مسایل زده که ستا بچی بالغ شو او ستا بچی دی ستا د تن نه پیدا دی نبی علیه السلام فرمایي دغه بچی به خپلې مور له په ګېډه باندې لاس هم نه راکاږي خپلې مور له به په حساس ځایونو باندې لاس نه راکاږي توجه کوه یو رور دی او دې بالغ شو خور هم ورسره بالغه شوه دا رور خور به په یوازې یوه کمره کې نه څملي زما محترم توجه کوه دا د نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د کټونه وله جدا کا کمرې وله جدا کا توجه کوئ ښه دا خبره یاد ساته دا ګورې عام خبرې نه دي
دا ګوره په معاشره کې کېدو ولا خبرې دي چې بعضې خلک چې مور ته داسې ورته رغړوځي چې ځان ته یې راجوخته کړي دا په شریعت کې ممانعت دی منم چې ستا مور د ته پیدا دا ګوره فقهي مسلې دي چې یو بچی به خپلې مور لا په ګېډه باندې لاس نه وي په داسې حساس اندامونو باندې بوله لاس نه وي دا منه ده حرام دي یو خور یو ورور به یو بل سره غاړه نه میلاوي زما محترمو خواښې به د خپل زوم سره غاړه نه میلاوي زما محترمو دا په شریعت کې نشته مونږ وایو چې زوم یې راغی جي او رانږدې کړي د خلکو مخکې ورته رغاړو بچی مې راغی جي دا ستا د کوم دی نه بچی دی الله دې معافي وکړي دا شی معاشره کې ډېر د دې نه ځان وساته حتی الامکان ځان وساته زما محترمو نو ما وویل درې قسمه ښځې داسې دي چې ډایرکټ جنتي دي په هغې کې د ټولو نه مخکې ما وویل هغه زنانه ده چې د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي چې خاوند د نارې به تېروم خو ما نه حلاله روړه حلاله نوړی روړه آب بخورم دویم نمبر زما محترمو هغه زنانه چې هغه خاوند دې پریشانه دی تکاوت دی په مخ باندې او دا کور ته راشي او دا داسې انداز او داسې ادا وکړي چې د خاوند تکاوت او پریشاني په خوشحالۍ او مسکا باندې بدله کړي او دریم نمبر زما محترمو داسې ښځه خپل جسم قیمتي جسم باپرده او باحیا وساتي زما پیغمبر جمله وفرمایله دا ښځې په پټو سترګو باندې جنتي دي الله دې موږ ته داسې بیبیانې نصیب کړي او زه یو خبره کوم ګورې د بیبیانو نبي اسلام فرمایي دا ښځې دا ستاسو په حقیقت کې ستاسو قیدیان دي دا زنانه دا ستاسو قیدیان دي په دې باندې ورحمېږي ظلم هم نه دی پکار ګورې ښه په ښځو باندې ظلم هم نه دی پکار ډېر کرته انسان ته مرتبه د خپلې ښځې د وجې نه میلاویږي ډېر کرته انسان ته ګویا مرتبه او جنت د خپلې ښځې نه میلاویږي سلام